نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مند مسلمانانو مونږ ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې جنت دروازه به د ټولو نه مخکې چاته کولاوي د قیامت پر ورځ به د جنت دروازه د ټولو نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د کولاولو د پاره ټکی او د ټولو نه مخکې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جنت ته دا داخليږي او د ټولو انبیاء کرامو نه مخکې به رسول الله مبارک جنت ته داخليږي همدارنګه د نور امتونو نه مخکې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک امت جنت ته داخليږي د مسلم شریف روایت دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامت وانا اول من یقرع باب الجنت نبی علیہ السلام فرمای د مسلم روایت دی چې د قیامت پر ورځ به د ټولو نه زیات متبعین یو پیروکار دا به زماوي او زه به اولنی کس یم چې د جنت دروازه دا به د کولاولو د پر رسول الله مبارک فرمای دا ټکومه د مسلم شریف روایت دی او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د قیامت پر ورځ به زه جنت دروازې ته د کولاولو د پر راشم او دا به پټه کومه د جنت خزانچی داروغه به تپوسو کې من انت تسوکی وزبو تو وایم چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ما بیا برات وی بک امرت لا افتح لاحد قبلك استاسو په بارک ما ته دا حکم شوی چې استاسو نه مخکې به اجازه دا دروازه کولاونه کما یعنی اول بچ کم دی تاسو ته چې کم دی دا کولاومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي او په یو موقع باندې رسول الله مبارک صحابو ته فرمایي انا اول من يحرق نبی علیہ السلام مبارک وی زبا اولنی کس یما چې د جنت زنجیر به اخذوما بس ما ته به کولاو کړی شي د جنت دا دروازه نو دې ته به او ما سره یعنی فقیر مؤمنان دا به جنت ته داخل شي دا خبره وزه د فخر په وجه باندې نه کومه بلکې دا د الله جل جلاله دا احسان ګڼم یو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أنا ولا يدخلها أحد من الأمم حتى تدخلها امتی یعنی په پیغمبرانو کې به هیڅو تر هغه پورې جنت ته نه داخليږي تر دې چې زه اول جنت ته داخل شم جنت ته داخل شم بیا به نور داخليږي او په امتونو کې به بل هیڅ امت اول جنت ته نه داخليږي تر دې پورې چې اول زما امت دا جنت ته داخل شي بیا به دا نور داخليږي او هم دا شان مضمون یو حدیث مبارک کې دا سم راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې جنت تر هغه وخت پورې په ټول امتونو باندې حرام کړی شوی دی تر دې چې اول دې ته زما امت داسې د ټولو نه اول دا داخل شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امت فضیلت هم د دینه معلوم شو او د رسول الله مبارک یعنی فضیلت هم د احادیث مبارکونه دا معلوم شو نو جنت ته الله نه چې غواړي نو بیا به جنتونو کې ګوري اعلی جنت جنت الفردوس ګوري د غواړي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای په جنتونو کې د ټولو نه اعلی د ټولو نه افضل جنت دا جنت الفردوس دی ګوري دا جنت الفردوس دی ام حارثه رضی الله تعالی عنها دا زنانه رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لا نبی علیہ السلام مبارک توی د الله محبوبه زما د بچی څه حال لې ځکه بچی په جنگ کې شهید شو نو د بچی د حال تاسو یو کو نبی علیہ السلام مبارک کو تو فرمایل چې خبره دارا چې جنتونو کې یعنی باغونه دي جنتونو کې درجات دي خوستا بچی له چې خدای پاک کومه درجه ورکړي دا نو جنت الفردوس په اعلی مقام کې پروردگار عالم ستادي بچی له یو درجه ورکړي دا یو مقام پروردگار عالم ورکړي دا الله نه چې جنت غواړو مونږ تاسو نو جنت الفردوس په دا غواړو بعد حضرات فرمای چې ګوري دا جنت الفردوس الله په خپل دست قدرت باندې جوړ کړی او دی جنت الفردوس ته په هغه انسانان ذکر چې د الله محبوب دي د الله وخت دي د الله محبوب دي او جنت الفردوس نه با سلور چینی چې کم دي دا بهيږي د پيو ځان لا د ابو ځان لا د شاتو ځان لا د شرابو ځان لا
دا دومره اعلی جنت دی پروردگار عالم دې زموږ تمام مسلمانانو جنت الفردوس دا نصیب کړي الله دې عمل کولو توفیق را نصیب